ورا دا بالکل آسان خبرې دي. نن سبق کې منګه د نوې تعریف موضوع غرض دا ډول وایي ټول ما ورا نحو په لغت کې په معنی طرف سره طرف او نحو په معنی قصد او اراده سره د دې شی معنی دي. او په اصطلاح کې تاسو تعریف ویلې شو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاصل من حيث الاعراب والبناء. چې دا هغه علم دی په دې کې د اصول بیانېږي چې پیژندلېږي د هغه بدل سره د کلمې د اخري حرف حالت چې دا معرب دی او مبني دی. یو دا خبره ده. او دیم وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض چې لکه بعض کلمو په بعض سره څنګه یو کومه د علمنا په بدل سره هم دا پته لګي. او مطلب ہے تو زید یو لګره یو د سطح او یو د اعلى و دا ترټه دي چې دا په څنګه یو کې د دې معنادار لفظ نو دا نه مو درتي ته به زیدون على السطح زیدون على السطح نو کیفیت ترکیب بعضیا مع بعض مطلب دا دی چې علمنا هو دا د علم دی یو کو دې په دې سره د کلمې دا اخري حالت پته لګي چې په دې باندې زبر ولې زیر ولې پیش ولې دا معرب دی کوم مبني دی په دې باندې زبر د سره ولې راغلی په دې باندې دا رفع د سره ولې راغلی په دې باندې کسره د سره ولې راغلی ډیر ویلي او به موږ دا طریقه کوي چې په دې کې موږ باز کلمې نه باز سره څنګه یو دا علم نامه تعریف نامه څه تعریف دی هو علم باصول آخر الكلم الثلاثي من حيث الإعراب والبناء كيفية تركيب بعضها ومكتوب يقصوه إذا علم نه تبديكي لازم أصول أو قواعد بيانيكي سيدي بسري سره د کلمې اخري حرف حالت پیژندلېږي اعتبار د اعراب او بنا سره او یو کلمه باز کلمې سره څنګه به ولګي یو کلمه بل کلمې سره څنګه ولګي دا ترې کوم ته ویلې باندې دغه نمبر خبره ده په نام موضوع سره موضوع یعنی په دې کې د سره باز کیږي د هر علم چې د دې د موضوع نو په دې کې د کلمې او د کلام نه باز کیږي د کلمې او د کلام نو دا کلمه ده دا کومه نه مذکور کلمه کلمه ده بیا کلمه نه د کلمې او د قسمه دي اسم ده فعل نه حرف ده اسم ده د اسم کوم قسم ده تسکیه جمع ده د جمع بیا کوم قسم ده بیا اوس موږ د کلام کلمې پوری وې کنه کوم کلام موږ د سره د دینه بعد نه څو شروع کو دا بیا موږ کلام د مرکب مفید دی دا جمله اسمیه ده جمله خبریه ده جمله انشائیه ده جمله فعلیه ده څه ده دا به کلام نه باس دا کلمې او کلام نه باس واجب دی. او دریم نمبر غرض ده دا موږ هم د سره پاره د کوډري غرض سره صيانه الذهن عن الخطأ اللفظي في الصيغه وبدل كده صرف كده صيانه الذهن عن الخطأ اللفظي في الاعراب والبناء ايه وجدا بذهني لفظ ذهني خطا نه دی لا بچول په اعراب کې په بنا کې په حرکت کې بلې باندې واښوي بل سلورمه خبره چې نه هغه واضح يعني دري علم بنیاد ته چا کې خودلې هغه تعلیم ته یو خپل بګیدل چې تعلیم ته یو خودلې ایو خپل بګیدل چې حضرت ابو الاسود علي دري باندې واښوي دا ابتدایي خبرې وي د هر کتاب په شروع کې چرندګي کې بنا پسند وي موضوع او غرض او دا دینه بعد موږ لفظ چرندا ویل لفظ خبر غور درته ګوره لفظ لغوي معنی دارا ما يتلفظ بالانسان الانسان دخلين في صوتي صوت يشتمل على بعض الحروف يعني اواز ته چې مشتمل په بعض حروف باندې دا لفظ انا موږ انسان دخلين في صوتي دا لفظ ودا لفظ يعني انسان دخلين في صوتي دې کوم څه دي یا ودا معنادار وي او یا معنادار نه وي معنادار دې څه لګي او غیر معنادار دې څه وي وګوره دا لفظ څه څه شوی یو لفظ موضوع او بل لفظ مهمل لفظ موضوع معنادار لفظ کوي او لفظ مهمل معنادار لفظ یعنی هر هغه لفظ چې د معنی وي کوم وي جدار مدار جدار جنن دا لفظ موضوع
او مقدار دې دا لفظ محمد دې سماعت ایسته अब पुख्तो के मुझे रोटे मोटे जो पड़ा कसम हाँ चे मैं दिवस को उदा चे जने दे रहे उमाना रबार वो दुश्मन है उस दा मैं जो सर दे उदा मोहम्मद तो दीवानी पोश है हाँ लबस बसों किस माने लबस नहीं सदा वो साउथ में इस्तेमाल यानी इंसान तो पूरे चे आवाज से वापस पूर्व पर मुश्तमिल भी दे तलब हुए هذا مسلوق اسمه دي فقط دي موضوع ستوي وصل لفظ مهمل الذين هم بناوا جواز كي نقدر معاني نستخدم موجود يسرسو وكم لما تجلسي في تداري معنوي دليل فقط اسمه دي سو اسمه دي يعني ده موږ خپل نه تسو فيه يا بدل يو لفظ وي او يا بدير الفاظ وي لفظ موجود فقط بلدي يبدا لغي مفرد يبدا لغي مركب مفرد او بنص مركب مفرد هغه تنها لفظ ده چې یو معنا لپاره وځي شوی مفرد هغه تنها لفظ ده یو لفظ ده چې یو معنی لپاره او مرکب چې هغه فو يرفو زیاتو کړه د لفظونو نه دا جوړ شوی د فو يرفو زیات کلمونو جوړ شوی نو دا بنګ اوس دې سره چې کوم سبق ولا دا موږ ست مفرد سبق ولا مرغه صاحب ان شاء الله دې رواج شو صحیح ہے نو مفرد څه ته وایي هغه تنها لفظ یعنی یو لفظ یعنی یو معنی لپاره او شی یې یو معنی چې دا ورکړي دې زید دې عمر دې بکر دې کتبا ضربا صلا دا ټول یو لفظ یې معنی کارول شي دې مفرد ته بنوي کلمه څه ته وایي کلمه بیا د کلمې چې نه دا درې قسم دي د کلمې تعریف کتل څه وایي چې کلمه څه ته وسره مفرد چې کوم تعریف ته د کلمې تعریف څه کنه یو لفظ تنها لفظ یوازې لفظ چې عادي معنی نه پاره او تاسو اخر سره دې بل کتاب په بیا وړي چې نو دا کافی دا هغه وتا ټول نه ولنه ټکا به کېږي الکلمه لفظ وضع على معنى مفرد چې یا کلمه دا البته چې یو معنی نه پاره او د مفرد معنی پاره وشي دا کلمې بیا څو قسمونه دي نمبر 1 ګوره په دریوړو کې وجه د حسب دالا وجه د حسب مطلب دا دی چې د یو خبره متوقع د یو دلیل موږ وایو چې پای کې د دریوړه راځي نو وایي لو یو کلمه یو مفرد دا بخاری کلمه بخاری دې د دوه خانه یا په خپل معنی باندې دلالت کوي بغیر د بل کلمې دی لیکل دې موږ په خپل معنی مستقل بیا دلالت کوي او خپل معنی مستقل دلالت نه کوي معنی مستقل څه ته وایي سوپر او سره بل ټکی یو د شی نه خپل معنی ورکړي معنی مستقل څه ته وایي چې بل ټکی او سره د شی نه خپل معنی ورکړي او غیر معنی مستقل دې ته ویلي چې معنی غیر مستقل چې هغه سوپر او سره بل ټکی نه یو د شی نه خپل معنی نه ورکړي سوپر او سره بل ټکی یو د شی نه خپل معنی نو ګور لفظ مفرد بقانوني یا په خپل معنی ورکول کې چې محتاج وي یا په خپل معنی ورکول کې چې محتاج نه هغه خپل معنی ورکول کې چې محتاج وو هغه خپل معنی ورکول کې چې محتاج نه وو بیا به د دوه حال نه خالي یا به د درې زمانه مونږ لګي یا بل مونږ لګي د درې زمانه په زمانه نه مونږ لګي لام اسم ده هغه درې زمانه په زمانه مونږ لګي نو سره فعل دا به چې دا ګوره لفظ با دا مفرد بخاری به د دوه حال یا په خپل معنی ورکول کې چې محتاج یا بلی دا خبر او گئی مفرد بخاری د دوه حال یا په خپل معنی ورکول کې چې محتاج وو نه یې سوې حرف سوې هغه په خپل معنی ورکول کې چې محتاج نه نو به څه څه لري یا په کې دریو زمانه وی یا په دریو زمانه کچتا په خپل معنی ورکول کې چې محتاج هونه او د دریو زمانه په زمانه هونه وا سره او فعل باندې پوښتنه دا وجه د حاضر مونږ ویلا چې دا د کلمې درې قسمونه دي د کلمې 15 قسمونه ولري د کلمې 2 قسمونه ولري د کلمې 3 قسمونه ولري نو دا درې قسمونه ټول جوړي نو څه کوي وي وظاهر موږ خپل تعریف کوي اسم څه ته وایي په خپل معنی ورکول کې چې محتاج نه او د دریو زمانه په زمانہ فعل څه ته وایي خپل معنی ورکول کې چې محتاج نه د دریو زمانه په زمانہ او حرف څه ته وایي
وخپل معلوم چې محتاج وګړو بس بیا به د معلوم اړه ورسره دا د معنی په اړه چې کله خپل معلوم وګړو چې محتاج نه د اسم په تعریف یو ځکو اسم څه دا وایي خپل معلوم وګړو چې محتاج نه یو د درونو معلوم په زمانہ او فعل څه دا وایي او هم څه دا وایي د اسم لپاره مثال بسې ده زيد عمرو بكر زارب مظلوم او الحمد او د فعل لپاره بسم الله لري ضربا يضرب مسخرا ينصر لم يضرب لن ينصر څومره چې تاسو مونږه دا کوی کنه په صرف کې لکه د فعل نه ډیر بس کیږي نو یې دا ماضی دا مضارع دا امر دا نه دا نفي دا جهت ده دا مثبت دا معلوم دا مجهول ده دلته کې اسم نه ډیر بس کیږي اسم نه بناو کې اسم نه ډیر بس کیږي نو څنګه د اسم علامات پیژنو لکه یو د اسم تعریف کیسه کو د فعل متعارف کیسه کو اوس موږ چې اوس علامات دا مطلب چې موږ لکه دا علامي وینو غره نو بس بیا موږ وایو چې دا اسم لکه یو د اسم دا تعریف ګورو او بس څنګه دي چې هر تعریف نه راځي هغه خپل معنی کوم چې محتاج دی نه نو موږ بیا نه کوو انا خو د عربی کې علامات بلګي څورته لګي چې موږ علامات وینو دا غیر مدارک موږ وایو چې دا اسم نه یا فعل دی کوشش باندې رټول الاولي علامه ده یا کلمې په شروع کې الف لام راغلي لکه الحمد او بغیر راغلي الف لام په شروع کې راغلي او دا الف لام نه دا بس زیاتی مطلب د فاعل په مقابله کې باندې دا الامر دا د کلمې په شروع کې حروف جر راغلي حروف جر ونه پیژنم څو حروف جر هو لسم کوم دي صحیح وي شروع کې چې حرف جر راغله هغه اسم وي لکه یې بس مثالي بيزي او په مخ ډېر مسلمان قرآن مجید نه بيزي نو مکه بالله پرمدي کوه تالله على الله کلام الله نه تر باندې مضاف ده حرف جر په وکړ ده تالله لا اله الا الله لله ما في السماوات وما في الارض بسم مکه من الله بل على كل بكل شيء عليم نور دیش مثالونه قرآن مجید کې دریم نمبر دا چې حروف النداء په شروع راغلي سبب شروع راغلي حروف النداء په کوم شی دي واو یا اورا یې شرمونه دا پیدا چې دا بار استعماليږي نو دا د شعر یې نه بس دا بیا ډایل کوي واو یا واو او بریږي الا جندا او استثناء ته معلومه چې واو معنا معرف الا استثناء دین له واو یا حمزه دا یا حیا ای او حمزه مفتوحه دا بدون بنداري سبقم لما باندې چې حرف ندا راکړ شو نو هغه اسم دا یا عبد الله یا مریم ان لك هذا یا فرعون یا موسی یا عیسی ابن مریم نو وایم صلی الله وای کړه یا بنیا مکه او وګړه یا بنی یا بنی اسرائیل یا سیدنا یا زیر خدا کلمه خپل ده یا ایها الانسان ما غرك بل څه درې نمبر دا دی سلورم نمبر چې کلمه باندې د بیتای دانش متحرکه راغلي تای دانش متحرکه ورته تاسو په اکثر کې ویلو چې لکه په پیل کې راځي نو هغه تای دانش په ساکن وي هغه متحرک لکه مثلا نو ضاربتون مثلا نو قاعده آكلة شجرة عاملة ناصبة حامية آنية
قارعة قارعة حاقة قارعة أو ملو طاغية دا الحق من حق صوت يسأل ولد أو كل بقية نعم بل كلمة باخذ تنوين نعلي سبحان عليه تنوين واي مثال واي كتابي جولاني صح تنوين كم نبليكي تنوين بق باخذ بقار है تنوين तो सब और दूसरे तो बेस्ट है किताब قلم زيد جدار قلم زمين دا ټول مثال دي بل دا په کلمې مضاف کېدل چې کلمه مضاف یعنی د یو څه په بلتا نسبت شي لګته ہے عبد الله کتاب الله قلم الله او ذکر بیت الله دې څه مثال نه بل اشبغان نمبر د کلمه مسلم الیه وي مسلم الیه مسلم الیه بتاو ان شاء الله رسو په جنې چې دې په کلام کې نسبت کیږي لګته زید زید العالم زید عالم دی او الولد صالح معشوم چې دانیک دی نو بریګي دا الولد دا مسلم دی سره د نسبت خوښي د دې نه علاوه دا خو چې کوم دي کنه دا مشهور لکه لکه دا مو وی چې الاسلام له شروع کې الجبر کو شروع کې پیدا کو شروع کې مضاف کوي او تای دالي متعلق میں مسلم وي د دې نه علاوه ډیر شي نه کړی وای عالم وي عالم مطلب د چانو وي مستقر وي علي مخصوصي باخر کې راغلي علي مخصوصي باخر کې راغلي تسنیه وي جبر وي نورو او منصوب وي دا ټول موږ ویلي دي کنه دا ټول به یو یو ځل چې سره کتاب راته کو شپږ د کتاب ته دي دلیل علاوه تسنیه وی لکه رجلان جمع وی لکه رجال او منصوب وی لکه بغدادي او مصغر وی لکه قریش او الف مقصوره به باخر راغلی الف مقصوره باخر راغلی ټول او چې عالم وی د چانو وی دا چانو وی لکه زید عمر فقط ټول څنګه راځي خوشالي معنی او د فعل دې ته ویل دي چې پای کې د درو زمانو په زمانو کې په خپل باندې څه کوم دلایل نو د فعل ځان دا څو علامات دي چې هغه نن په پته لګي چې دا فعل دی نمبر 1 په شروع کې به سین نه راغلی قد په راغلی سوف په راغلی او دا حروف اتین په پکې یو حرف راغلی دا ټول نه غټه نه غلره کنه چې التصنیف الى الماضي والمضارع چې د فعل موږ بسم نه فعل بس هغه نه پکړل سمجھئے گردان لو پر ضربه دا ولي فعل دې گردان کې ضربه وښه یا دا لکه ضربه ولي فعل بس په گردان کې شویل ضربه یې دې بول فعل دا گردان شي دا تصریف کې ماضي والمضارع دا ټول نه غټه بل ټول نه غټه او په فعل کې نه وريګه د ضمیر مرفوع متصل به کې سبګي ضمیر مرفوع دا نور به کله کله باندې دا قسم به کې یا باندې و د دې سین لپاره د سوف لپاره د قد لپاره دا خبره چې دا زائد وي زائد لکه د حروف اتر په باندې راغله د حروف اتر نه مخکې راغلي هغه د سید ریبو نو بدی او خداسین د فعل علامه ده او کله اوس ماته چې سميعا د فعل ولې د حروف سین راغله دا خبره غلطه ده واښه دې باندې لکه د سین او سوف چې لګان دا په فعل مضارع کې راځي څه کې راځي فعل مضارع او په فعل مضارع کې حروف اتر نه شروع کوي سره دي حروف د سین او سوف او قد د سین او سوف دا په حروف اتر نه مخکې راغلي مطلب دا دی چې اوس پر سميعا د کلمه خپل سین راغلی او ته چې دا فعل دی ول فعل د شروع سین راغلی نه خبره وي او د حروف اتر نه په راغلی او ضمیر مرفوع متصل به بګی راغلی او حروف جازمه په کې راځي شي حروف جازمه کوم دي جزم مثالونه هو ایدی پای باندې حروف جازمه راغلی قرآن نو ہے ينصركم الله فلا غالب لكم ان بكرهنا ان ولم بل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا دعوا فليضحكوا فلما فصلت دا جزم نه ورکړ چې په فعل مضارع باندې راشي نو يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل
څلور څه مثال دي بل دا معنی چې حروف ناسبه او غیر شروع کې حروف ناسبه کم دي أن ولن فالسيد الإنسان نفس المستقبل كنتي جملة انتقاضها بلا كلمة باقي بتايتانيس راغلي تايتانيس ساكن بارا ساكن ليلة ضربت نصرت أو إذا الشمس وإذا النجوم وإذا الجبال سيرت لا تقول عطلت فشرت أو قتلت لا تقول دي ده فعل نتي ده شاتي زمين مفهوم تسمى بهذه الكلمة أول يوم نيجي دې یو کورونه ها تاسو باندې څه وکړئ کنه یو کو ودا د اسم فعل عرض تعریفونه لکه د دې د علم النحو توحید موضوع غرض واضح لفظ موضوع څه ته وایي موضوع څه ته وایي مفرد څه ته وایي مرکب څه ته وایي کلمه څه ته وایي اسم فعل عرض او د اسم فعل علامات د دې سره د تدریب النحو چې د دې څه په څومره مشق ده لکه هغه به تاسو لیکلي چې دا علامات په دې سره پیژنه اسم دغه فعل دغه حرف ده هغه به تاسو ګورئ هذا الاسم ده بالفعل ده الحرف ده ولي اسم ده ولي فعل ده ولي حرف ده ما ان شاء الله سبا دي خبره ترکو صحیح ده سبا چې تاسو څنګه راشي نو نړۍ ما اورو شروع کوئ